بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا نو مونږ ویلو چې وجوب په دوه قسمه ده یو وجوب ادا ده یو وجوب قضا ده وجوب ادا ویل کېږي تسلیم عین الواجب بالامر یعنی کوم څه پتا باندې د امر د وجه لازم شوی دی دا غي عین واپس کول به عینیه غسیز واپس کول دا ادا ده او دا غي مثل واپس کول حواله کول لا ترنه دا قضا ده بیا موږ ویلو چې د وجوب ادا او د وجوب قضا دا قسمونه دي نو د وجوب ادا درې قسمونه موږ ویلو اداء کامل اداء قاصر ادا شبیه بالقضا اداء کامل دي ته وایي چې یو څیز پتا باندې څنګه مشروع کړی شوی دی او څنګه دا کار جایز کړی شوی دی جایز کړی شوی دی نو هغه شان دي تا دا ادا کو نو دا اداء کامل او اداء قاصر دي ته وایي چې څنګه پتا باندې لازم شوی دی مشروع کړی شوی دی هغه شان دي ادا نه کو نو دې ته ویل کېږي اداء قاصر او ادا شبیه بالقضا چې په یو صورت کې ورته ته ګوري په یو طرف نه نو ادا ښکاري او که د بل طرف نه ورته ګوري نو قضا ښکاري نو ادا شبیه بالقضا په دې کې دا خبره کړې وه چې په دې تقسیم کې مسامحه ده ځکه چې د یو تقسیم د لاندې کم اقسام دي هغه د یو بل سره نشي موندلی کېدی دلته کې دا دریم قسم ادا شبیه بالقضا که د ادا معنا رعایت پکې وساتي د ادا معنی رعایت پکې وساتي دا ادا کیږي او که د قضا والا معنی رعایت پکې وساتي دا قضا کیږي د یو تقسیم اقسام دا د یو بل سره نه جمع کیږي نو دی وجه نه وایي چې دا تقسیم اصل کې داسې پکار دی چې د ادا دوه قسمونه دي اداء محض او ادا شبیه بالقضا اداء محض دي ته وایي چې د قضا سره د سر نه مشابهت نه وي او دا اداء محض په دوه قسمه ده اداء کامل اداء قاصر او ادا شبیه بالقضا یعنی هغه ادا چې د قضا سره مشابهت لري په دې پوه شئ بیا د دې درې مثالونه ذکر کړي دي د اداء کامل لپاره مثال صلات په جماعت سره نو دا مونږ په جماعت سره فرض کړی شوی دی دغه جبرئیل علیه السلام دوه ورځې راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوه ورځې مونځونه ښودل نو دا مونځ چې په ده باندې څنګه لازم شوی دی په جماعت سره او تا په جماعت سره ادا کو نو ادا کامل ده ادا ولې ده ځکه چې په وخت کې ادا کوې کامل ولې ده ځکه چې څنګه لازم شوی دی هغه شانتي کوې ادا قاصر لپاره مثال مونځ په یوازې په منفردن مونځ کول نو دا ادا ولې ده ادا خو ځکه چې وخت قایم دی او قاصر ولې ده قاصر ځکه چې دا مونځ په تا باندې لازم شوی دی په امامتۍ سره په جماعت سره او ته ځان له یوازې کې نو ادا ده خو قاصره ده ادا شبیه بالقضا چې لکه یو کس دی لاحق دی لاحق موږ د دې نه مخکې ما تاسو ویلو چې دا مختلف په درې قسمه دی مدرک دی مسبوق دی لاحق دی مدرک چې د اول نه والا د اخره پورې د امام سره وي سابق چې د اول نه امام سره نه وي یو رکعت دوه رکعت درې رکعت څه شوي او بیا د امام سره څه شوي او لاحق دی ته وایي چې دا لازم کړي په زمانه چې د امام سره د اول نیت تړلی بیا په منځ کې دا اودس مات شو یا بل څه خبره راغله او د موضوعات کو نو په اوله کې د امام سره شریک دی خو په منځ کې سره شریک په اخره کې سره شریک نه دی نو دغه لاحق ولګېدو او د امام لاحق بلی کې دا څلور خبرې دي لاحق مسافر کسته په مسافر امام پسې د څلور رکعاتو په ځای باندې دوه رکعاتو نیت وتړو پوه شو بلی باندې لکه په مسافر امام باندې هم دوه رکعات دي او په دې مقیم باندې هم په مسافر مقتدی باندې هم دوه رکعات دي او بیا ته په مانځ کې دغه راغې بیا ودسي راغله دی لاړو او داسې وکړو د چا سره خبرې ونه کړلې او راغی امام وزګار شوی دی او په دې تلو راتلو کې د نیت د اقامت وکړو نو د دې نیت د اقامت وکړو د دې نیت له هیڅ قسم اعتبار نشته دی بلکې لاول چې په د باندې دوه رکعاته وو اوس په هم دی دوه رکعاته کوي دا ادا ده په دې اعتبار سره چې وخت قایم دی او قضا ده په دې اعتبار سره چې د په ځان باندې لازم کړی چې کم دوه رکعات دوي چې د په ځان باندې دا مونږ په ځان باندې لازم کړو دا مونږ به د امام سره رسومه هغه شانتي ادا نه کو نو دا قضا ده خو پوه شوې باندې ولکه څنګه چې په مسافر باندې د مسافر نه مونږ قضا شي او د مونږ دوه رکعات قضا راوړي دغه شانتي و په دې صورت کې هم دوه رکعات د قضا راوړي پوه شوې باندې خو داخله چې کله دی په مسافر وي او په مسافر امام پسې ولاړ وي او دی لاحق شوی او تلی او داسې کړی بیا راغلی امام وزګار شوی دی او د هغې نه بعد د په دې کې خبرې هم نه دي کړي
کچرته د مسافر امام په نیت نو تړلې په مقیم امام په نیت تړلو نو په د باندې د اول نه څلور رکعات نه دی بیا څلور رکعات پوره کوي کچرته د لاړو او خبري وکړلې نو چې خبري وکړلې نه دی اوس په تیرشي مونږ باندې بنا نشي کولای په تیرشي مونږ باندې بنا نشي کولای بلکې دی به د نوي سر نمونځ کوي نو چې د نوي سر نمونځ کوي نو دی اوس مقیم دی دغه جنیت دی اقامت کړی دی نو په د باندې به اوس څلور رکعات مونځي یا دی راغې امام لا وزګار شوی نه دی امام لا د مانځنه وزګار شوی نه دی چې دا سره نیت وتړو نو چې کله دی په امام به ولاړ دی خپل نیت بدلولی شي نو په دغه ټایم کې کده نیت بدل کړه دلته چې تل نیت بدل کړه د په لار باندې یا د خپل کلی ته دل د کلی نه ځان اوپر راغستری هلته کې او دس ته لاره وایي به معنی نو چې امام لا نه وزګار شوی دی بیا خپل نیت د اقامت کوي بیا به څلور رکعات مونځ پوره کوي یا د سابق ته یا مسبوق ته لاحق نه دی نو لاحق دې ته چې د اول نه د امام سره په ځان باندې لازم کړي او مسبوق د اول نه د امام سره دی نه دا او د پرې مینز کې دا مسبوق یو رکعت وکړو دوه رکعت وکړلو او دویم رکعت په سجده کې د نیت وکړو چې راځه پاتې کېږم دلته کې نو دی به اوس څلور رکعات چې دا به پوره کوي په دې باندې پوه شوئ لکه پوه شوئ په دې باندې پوه شوئ نو دا د ادای کامل ادای قاصر ادا شبیه بالقضا د دې مثالونه دا د حقوق الله نشو بیا دلته دا خبره کړې وه چې ادا شبیه بالقضا دا ادا ولدا ادا اصل ولګردل دا ادا شبیه بالقضا نو قضا شبیه بالادا ولدا نه ادا شبیه بالقضا دا ادا اصل څنګه ګرځول چې وخت لګي وخت موجود دی لګي وخت لګي سره موجود دی وس د دې دریو د پاره مثالونه د ادای کامل ادای قاصر او ادا شبیه بالقضا د پاره مثالونه د حقوق العباد نه ذکر کړي حقوق العباد نه لول ما ته تاسو ګورئ د صفایات باندې یو سړی دی ولګېدو د چانه غلام غصب کو نو دی غصب کوونکی ته غاصب وای غصب کوونکی ته د چانه چې غصب کړی هغې ته څه وای مغصوب له او د چانه چې د څه شی چې غصب کړی ته مغصوب وای څه ورته وای مغصوبه یعنی مال مغصوبه ده وس یو سړی ولګېدو د چانه غلام غصب کو او دا غلام چې څنګه اغستلو اق شان دی ورته واپس کو مطلب دی غلام خو نه چرته مړی کړی دی د دې سره غاصب سره او نه د دې غلام لاس مات شوی دی نه خپه ماته شوي ده خو بس څنګه چې اغستلو اق شان دی ورته واپس کو نو دا مثال د ادای کامل دی یا لکه یو سړی ولګېدو زه ولګېدم ما د دې موبولانه پیاز واغستل ټماټر واغستل خو دا ماته لا دا مبیعه نه دا حواله کړې دا د چې ماته دا مبیعات ماته په کوم صورت کې واغستله په دغه صورت کې دا ماته حواله کړله نو دا مثال د ادای کامل دی پوه شو معنی یا لکه دا په بیع سلم کې هم کېږي په مسلم فی پکې په کوم طریقه باندې مسلم فی اغستلی شوی په هغې کې یا بیع صرف دی بیع صرف کړې ده په کومې طریقې سره چې دا سامان اغستلی په هغې طریقې باندې هغه د واپس کو نو دا چې دی نه دا سره دا ادای کامل ده او که چېرته دا غلام واپس کو خو غلام لا اول روغ و اوس یې واپس کوو جو لاس یې مات شوی دی یا یې خپه ماته شوي ده یا دی غلام اول چې نه دی مشغول بالجنایت نه و اوس دی مشغول بالجنایت شو نو دا ادا کول ادای قاصر دی په دې باندې پوه شوئ دا دوه وایي بیا ځو مخکې ثم ان هذه الاقسام الثلاثه بیا دا درې قسمونه کم درې قسمونه لکه ادای کامل ادای قاصر او ادا شبیه بالقضا کما تجری فی حقوق الله تعالی لکه څنګه چې دا جاری کیږي په حقوق الله کې تجری فی حقوق العباد ایضا دا جاری کیږي په حقوق العباد کې دغه رنګي نو فقال مصنف فرمای ومنها د دینا رد عین المغصوب دا عین مغصوب واپس کول یعنی مغصوب کم څه چې غصب کړل شوی دی اته څنګه اغستل دی په هغه حالت باندې واپس کول وی ای من انواع الاداء د انواع د ادانا رد عین الشیء الذي واپس کول عین هغه شی غصبه کم چې د غصب کړی دی علی الوصف الذي په هغه وصف باندې غصبه چې د غصب کړی دی چاته واپس کول الی المالک
مالک ته بدون ان يكون المغصوب بغیر د نه چې دا غصب کړل شوی شی یعنی دا غلام مشتغلا بالجنایه چې مشتغل وي په جنایت سره او بالدین یا په دین سره مشتغل بالجنایت څه مطلب دی ګوره غلام غصب کو نو چا مړ نه وکړي د چا نه لاس نه وکټ کړي د چا نه خپنه وکټ کړي په د بعد نه چا قرض نه و اوس چې دی غاصب کله غصب کو نو په دې کې سترنګ ولګي او چا سره وال وکړه لاغې لاس مات کو نو اوس د دې غلام نه بلاس کټ کولای کی کنه بره نو دا مشغول بالجنایت شو پوه شو به معنی یا دا غلام ولګي سو کې مړ کو نو دا مشغول بالجنایت شو یا در چانه قرضه واغسته دی غلامو نو دې چې اوس واپس کین نه مشغول بالدین شو نو که په دغه صفاتو سره د مزین شو جو بیا به دا ادای قاصر وي او که دغه نو جو بیا به دا صحیح ادای کامل وبدون ان يكون او بغیر د دین ان يكون ناقصا چې دا دیګ نقصان نغلی به نقصان حسي به نقصان حسي سره نقصان حسي څه مطلب دی کلاس مات شوی دی خپل مات شوی دا سترګې خطه دا فهذا نذير للاداء الكامل دا مثال د اداء کامل دی ولی لانه اداء زکدا ادا دا على الوصف الذي فهغه وصف باندې غصبه چې د غصب کړه من غیر فتور بغیر د کمی کوتاهینا الګه پوه شوي وای دا خو د غصب مثال شو بل مثال لکه ومثله تسلیم عین المبيع الى المشتري او دویم مثال د دې لکه واپس کول حواله کول عین د مبيع مشتری ته مشتری څه ته وای اغستونګي دا او بائع خرڅونګي دا او مبيعه په سبا د جنا معامله شوي نو چې په کوم طریقه باندې اغستلی هغه شان دی واپس کو نو دا دریم مثال وتسلیم بدل الصرف والمسلم فيه او حواله کول د بدل الصرف او مسلم فيه څه ته وایي په بیع السلام کې چې کوم مبيعه ده هغه ته څه وایي مسلم فيه على الوصف الذي بهغه وصف باندې وقع عليه العقد چې عقد پای باندې واقع شوی الګه پوه شوي ورده مشغولا بالجنايه او واپس کول د دې غلام په داسې حال کې چې مشغول وي په جنایت سره په داسې حال کې چې دا مشغول وي په څه سره نذير للاداء القاصر دا نذير د اداء قاصر لپاره اي رد الشيء المغصوب واپس کول دا غسیس کم چې غصب کړل شوی حال کونه په داسې حال کې مشغولا بالجنايه چې دا مشغول وي په جنایت سره او بدین یا په څه سره یا لکه غلام دی غصب کړل او اول دا غلام صحیح وس دی غلام د چانه لاس کټ کړی یا دی غلام د چانه خپه کټ کړی دا یا دی غلام د چانه سری واله نو دی اوس مشغول بالجنایه شو الګه پوه شوي یا د چانه قرضه چې نه اغستلی دا نو مشغول بالدین شو خاجي حال كونه مشغولا بالجنايه مشغولا بالجنايه بالدين شي بان غصب عبدا فارغا چې دا غصب کړو یو غلام فارغ د سنه فارغ یعنی بدل په دمانه شه جنایت په چانو انه به قرضه ثم لاحقه الدين بیا د تاسو قرضه د لاحق شولا او الجنايه یا جنایت فی يد الغاصب په د غاصب کې الګه پوه شو به معنی بیا دوه مثاله ومثل تسلیم المبيع حواله کول د مبيعي حال كونه مشغولا بالجنايه ما غلام ددنه واغستو په کوم ټیم کې جماعت سره عقد کو غلام خبر برابرو او چې پته ته ولګي چې د ملکیت نه زلاړه ما ادبل ملکیت ته لاړو جو خواته یو کس ولاړو باقي چاړو منډه لمړې کو نه دی اوس مشغول بالجنایتو لاول چې په کوم ټیم کې عقد کېدو نو دی سو فارغ او وسینه نه دی شو مشغول بالجنایت شنو اوس دا غلام حواله کول دا ادای قاصر دی ځکه چې په هغه په کوم وصف سره چې عقد شوی پای سره دی واپس نشو وانه شوي او بدین یا بدین سره او بالمرض یا بس سره په مرض سره اندغه لاول روغ او چې خرڅ جو ټوکه په ولګیدو نه دا اوس ادا خدا کړي چې کوم غلام نه عقد شوی دی هغه واپس کو خو قاصر ده ففي هذا كله بليتول صورتونو کې ان هلك المغصوب والمبيع کچرته هلاک شي دا مغصوبه سي او مبيعه في يد المالك فيد د مالک والمشتري بمشتري کې بآفه سماويه بريئه ذمه الغاصب والبائع ما تو ګورئ دغه غلام دی مشغول بالجنایت دی یا مشغول بالدین دی پوهیږئ به معنی او دی غاصب ولګیدو او دی مالک ته د غلام حواله کو چې څنګه د غلام حواله کو
بس ناڅاپي تندر پراته شو او یا دغه حالت ته دا غلام دی د هارت اٹیک شو او جمړ شو. نو اوس دا سړی چې دی کنه د دې غاصب غاړه خلاص شوله، د غاصب غاړه خلاص شوله ځکه چې دغه ادا کړی د غلام کنه، اگر چې په هغه وصف سره نه خو ادا یې کړی دا. پوه شو به معنی الګا به معنی پوه شو. ښه اوس داسې وشوله چې کله دا غلام چې دی کنه دغه مشغول به جنایت شوی دی، د چا نه لاس کټ کړی دی یا د چا نه خپه کټ کړی ده یا د چا لاس کټ کړی دی یا یو سړی وجلی دی یا به د باندې قرضه ده یا به د باندې قرضه ده او دا سړی ولګېدو مالکو دا غلام یې ځان سره پاتې نه کو بلکې هغه ولی د جنایت ته حواله کو. څه دی حواله کو؟ یعنی کم کس دی چې لاس پرې کړو که نه نو د هغې کس ولی ته ووایي چې دا غلام والا د ده نه اوس لاس کټ کا یا د چا نه یې قرضه اخیستلې وه نو هغې کس ته ووایي چې دا غلام پکې واخله. پوه شوې بلې باندې دا غلام پکې واخله. پوه شوې بلې باندې نو اوس دا غاصب به دغه مالک به د غاصب نه دغه د غلام قیمت په اخلي. غلام به دې نه اخلي بلکې څه واخلي ځکه چې غلام خو دغه ته حواله کو که نه مشغول د جنایت هغه ولي ته حواله کو. نو په دې صورت کې به اوس په دې سړي باندې به د مالک به لګي او د غاصب نه به قیمت به اخلي د دې غلام. پوه شوې بلې باندې او یا دغه شانتې دا مشتري چې دی لکه یو څیز واغستو نو په کم ټایم کې چې د څیز اغستو په هغه ټایم کې برابر و خو چې کله د ته حواله کوو نو په هغه ټایم کې چې نه په دې کې غلطي راغله او بیا پکې د مشغول بالجنایت شو نو بیا به دا مشتري په دې باید و چې زما هغه پیسې ماله واپس راکړه. هغه پوه شو بلې باندې هغه پوه شوئ وګوره ورته اوسې ففي هذا كله بدې ټولو کې ان هلك المغصوب والمبيع که هلاک شو د مغصوبه څیز او مبیعه فی ید المالک والمشتری په ید د مالک کې مالک نه پیژنم کنه دا چا نه چې دا څیز غصب کړلی شوی دی مغصوب لهو والمشتری یا دا څیز باندې مشتری ته حواله کو چې حواله به کو چې بس هارت اټیک شو مړ شو بآفة سماویة آفت سماوی پیژندو کنه بریئت ذمة الغاصب والبائع نو د غاصب هغه ذمه هم بری شوله او د بایع ذمه هم څه شوله ولې لکونه ادان څخه دا څه ده ادانه. ولو دفعه المالک الى ولی الجنایت کچرتا ورکو دی مالک دا غلام ولی د جنایت تا او بیع فی الدین یا د قرضی اغستلی وی نو دا غلام با قرضه کې سکو خرج کو نو رجع المالک علی الغاصب بالقیمه نو مالک به رجوع کوي په غاصب باندې قیمت یعنی دا مالک به د غاصب نه د غلام قیمت اخلي چې دا زمانه غلام غصب کړی دی او غلام وسینه نه هغه خو دا دغه کړی او ګناي کړی دی او عکس منګه هاته ولا کړی دی و زما غلام چې تا غصب کړی دی مال قیمت راکام. والمشتری علی البائع بالثمن او مشتری په د بایع نه ثمن اخلي الګه په قیمت او په ثمن کې فرق دی. ثمن هغه ته ویل کېږي په کوم باندې چې د دوانو د یو بل سره جوړښت شوی دی او قیمت هغه ته ویل کېږي په کوم چې په بازار کې د دې شي سره ریټ دی. دا ګلاس دی د دې په بازار کې 100 روپۍ قیمت دی خو ما ستا سره خبره وکړله او زه ستا سره په دې خبرو کې چالاکي مې د باندې وکړله دا څیز په ما په تا باندې 1000 روپۍ خرڅ کو نو دا 1000 روپۍ د دې قیمت نه دی 1000 روپۍ د دې سره ثمن دی ثمن او قیمت چې نه ده کوم چې په دې په بازار کې ریټ وي نو غاصب په مالک باندې رجوع کوي په قیمت سره او بائع مشتری به د بائع نه هغه خپل ثمن اخلي په ثمن چې دوانو سره راغلی دی جوړښت راغلی دی. هغه به پوه شوئ پوره دی دا اوس پر یا خوا کې بیا مسایل به متفرع کړي دي نو ما خو یې چې ټول به ووایي خو تاسو ما باندې پرونه بیا ووایي نو سبا به انشاءالله دا پرونه هم اورم انا نن به هم د دې پوره اورم ښه یاد بشي درته دا نو ګوره خلاصه درته بیا وایم چې موږ خو لکه د ادا درې قسمونه ادای کامل ادای قاصر او ادا شبیه بالقضا نو پرونی سبق کې موږ د ادای کامل د حقوق العباد مثال ذکر کړو لکه مونږ په جماعت سره د ادای کامل مثال دی ځکه څنګه چې فرض شوی دی هغه شانته ادا کوي او په وخت کې ادا کوي او مونږ په یوازې نو دا ادا کول ادای قاصر دا ادا خو ځکه چې په وخت کې ادا کوي او قاصر ځکه چې لکه څنګه چې څنګه مشکل شوی دی هغه شانته نه کوي
او ادا شبیب لقضا لغ لاحق ولګي او د خبري وږي او بیا رسول لاړ شي او موږ پوره کوي امام لا دغه شوی دی وزګار شوی امام وزګار شوی نه دی به خپل موږ 2 رکعات راګرځي څلور رکعات باندې راګرځي د دې درې مثالونه د کامل د قاصر د دې دوه مثالونه منګه د حقوق العباد نه وي چې لکه یو سیستا په کم حالت کې د غصب کړه او په هغه حالت کې دا ادا کې نو دا اداي کامل او په کوم حالت کې دا غصب کړه په کوم حالت کې خرج کړه په هغه حالت کې دا داسې حواله نه کو نو دا وا اداي قاصر دا آسان خبره ده لکه پوه شو به باندې یاد بشي فارورډ وای